السلام علیکم ګرانو کتونکو، یو ځل بیا ستاسو کوربه او کلالي د عوامو پیغام نیوز سره نن بیا د سکرین په شیشه حاضر یم. نن تاسو ملاقات یو داسې انسان سره کوم مشکل چې هغه ډېر د مشکلاتو او د مسایلو شکار دی، انتهایي غریب دی او د هغه سره په کور کې معذوره ماشومه ده او د هغه ډېر خرچه پرې راځي او ډېره خرچه پرې راځي او د هغه برداشت نه بهر ده. تاسو د کوم ځای او ستاسو څه نوم دی؟ زه د ملک آباد اوسېدونکی یم او زه د چولو کار کوم او زما د ماشومه پیدایشي معذوره ده چې روغه وي نو زما نه 15,000 روپۍ میاشت لګي. نو لکه ما په دې سوشل دفتر کې 3 کاله 2 میاشتې وشوې ما پکې کاغذونه داخل کړي دي او 100 پیلې پسې تللی یم. لکه ما زما معذوره لور ته مې کسه وله راغلي چې مې موږ وله پکې سنه سایلو کنه ست دوايي نیالو یو شی بل شی کنه څه کار کوئ تاسو؟ زه د چولو په دکان کې کار کوم او 1500 روپۍ راله راکوي او په دې باندې بس گزاره پې کوم. څو زره روپۍ خرچه راځي په دې ماشین؟ دا چې روغ وي نو 15,000 روپۍ راځي. بیا شو چې لکه په دې میاشت کې بیا نوره ناجوړه شي نو هغه وخت کې بیا جدا خرچه وي. او تا څونه درخواستونه ورکړي دي؟ ما خو د سوشل دفتر کې درخواست داخل کړی دی او په لاټین لګي د دې کاغذونه ما چې دا زما معذوره لور ده دا یې دوايانې لګېدی دغه لګي او په دې تمالوبه سطح چې کوم چیرمینان یې هغو له مې فارم ورکړی د هغې هم کار وشو او هغه پکې هم څه دغه ورکړو. ما ورته که د دې که نغدې پیسې ونه نه راکړي نو مې دوايانې دغه کړو نو هغوی نه د دوايانو په د دوی چې کوم خپله کوټۍ د دوايانو دغه وي نه د دوايانو پیسې شته. څونه وخت وشو سوشل ویلفیر له تا درخواستونه ورکړي؟ نو 3 کاله او 2 میاشتې وشوې او 100 پیرې پسې تللی چې زما جابوی فنډ نشته دا به کله راځي. او حکومت چې عمران خان چې اعلان کړی 2000 روپۍ میاشت معذورانو دپاره هغه میلاوي تا؟ هغه خو چیرمینان مالي چیرمینان څه نه ورکوي نو د عمران خان په دغه به دوسته دغه وکړي چې هلکه راشي چې 2000 روپۍ میاشت مې قرار کړې ده نو هغه به څه ورکړي. لکه ګرانه نه ده 15,000 روپۍ او 15,000 په ماشین دې لګي او 10,000 روپۍ په کور خرچه ډېره ګران نه ده. نو بس څه کوې نو الله دې پکې خیر کوي. نو د دوايانې خو ورځ ورځ ګرانېږي په مخه چې یو پیره لاړ شي یو ریټ او چې بله پیره لاړ شي چې بیا بل ریټ. زموږ ایم پی صاحب فضل حکیم صاحب هم تاسو درخواست ورکړی که نه؟ ما خو د دې کاغذونه وړي چې ترجمه یې لکه دا دوايانې دي 4 دوايانې خو دا ریګولر خوري 4 دوايانې لکه چې دا جوړه وي نو 4 خوري بیا خو چې ناجوړه شي نو هغه پکې بیا ډېره مسله شته که نه. او دلته هم درخواست ورکړی دا د زکات د چیرمن نه مې کاغذ ورکړی دی او دغه مې ورته کړی دی. دې څونه وخت وشو؟ د دې خو کار قابو شو. کار یې قابو شو اثر نشته ده؟ نه ما ورته ویې لکه موږ له پیسې هم ورکړه خو چې دې ماشین مې له دوايانې ونه راکړې د دوايانې چټ مې ونه هم ورکړی دی. او دلته دا خلک دلته هم صاحب جیداد او ښکلي خلک او درانه خلک او عزتدار خلک اوسېږي که نه هغه ستا چېرته نظر نه دی کړی دی؟ ما دې ته خاص دغه نه دي کړی خو د حکومت باندې دغه کې مې کاغذونه داخل کړو او په اخبارونو کې مې 2-3 اخبارونو کې مې هم ورکړي په 2 مارچ مې هم ورکړی په 2018 په 4 دسمبر باندې مې هم ورکړی. هغه وخت شو دا وخت شو نو پکې وزیر اعلی ته مې پکې هم ورکړی درخواست کړی په اخبار کې چې وزیر اعلی پې نوټس نه دی اخیستی نو عمران خان حکومت وایي که نه زموږ حیثیت انصاف ورکوو لکه په کار نه ده ستا د دې لور هم نصیحت انصاف په کار باندې علاج ورکړی شي. دا خو دلته یو چیرمین و هغه ته ما زما لور معذوره ده نو مې په دې عمر کې د معذورانو دغه وي نو هغه ما ته یې د روغ انسان حیثیت نشته د معذور وروري سره راشي. نو ته څه مطالبه کوې د حکومت نه؟ زما دغه نشته خو مې که دې ماشین مې له څه نه څه دغه کوي نو څه به وله زه کوم څه به هغه کوي که نه نو چې څه نه څه پیسې ور مقرر کړي که نه نو بیا به هم ښه که نه چې به موږ به ګوډې بوج هم کم شي که نه او چې ما له دې صرف دوايانې راکوي ما له دې روپۍ هم نه راکوي چې د دې سته دوايانې لګي که نه دا میاشتې او دا خو ډوډۍ مې شي خوړی دې لپاره موږ لکه صرف دوايانې د دې لکه حکومت ته څه وایي چې برداشت کړي پیسې مې نه دي په کار نه خو لکه دې علاج په کار چې دوايانې ولا صرف ورکوي که نه د دې چې کومې جاري دوايانې صحیح ده او ډوډۍ خو دا نه شي خوړی سریلک خوري که هغه یې وله که نه دا په دې علاقه کې ډېر صاحب حیثیت خلک اوسېږي که نه؟
او مالدار خلک دي او حکومت والي وزیران دي پیګان دي او تاسو د خپل نمبر ووایئ د سکرین په شیشه کې ستاسو سره څوک امداد زما کول د غواړي موبایل نمبر دی 0341 835 83 26 دا بیا ووایئ وپېرئ 0341 835 83 26 تاسو ته د خپل نمبر ووایئ سکرین په شیشه 0341 835 835 83 83 26 26 دا که څوک د دې سره مالي امداد کول غواړي یا به دعایانې کو خدمت کې ورسره امداد کول غواړي نو د دې سره په دې ټلیفون لاین باندې رابطه وکړئ د ده مدد وکړئ ډېرې مشکله کې دی او د ده خاص کر د ده د الله رضا لپاره مدد وکړئ والسلام